سلورم حق را باندې داري چې بیا په عمل کوو. سبق تاسو په عمل کوئ که په پوه شوئ؟ که درته ویلي چې لور له برخه ورکا، خور له برخه ورکا، نو بیا به ورکوئ؟ او چې دی چا چې نشته دی وي او دی چا چې شته دا غږ نه کوي. سبحان الله. که درته ووایي چې لور خور له به برخه ورکې، چې د زوی دی وادي په هغه 2 لکه لګې، 4 لکه لګې، 15 لکه، 6 لکه لګې. چې د لور دی وادي نو د خاوند کور ته وي ما سره لږ امداد وکړه، زما اوس لاس تش دی، بیا به درله درکړه. په دې خو نه خفه کېږي. داسې مه کوه د خدای بنده چې په زوی باندې 2 لکه لګې، په لور باندې به 1 لاک لګې، چې په زوی باندې 4 لکه لګې، په لور باندې به 2 لکه روپۍ لګې. د خاوند د کور نه مه اخله، دغه لور به د قیامت په ورځ د وینځو په صف کې بیا ولاړې. دغه لور به د وینځو په صف کې ولاړې. په هغه لویه ورځ به درته خیرې کړي چې یا الله زما پلار نن د خپل رحمت نه محرومه کا، خدای خپل رحم پې مه کوه، ځکه زه د ده په وجه نن د وینځو په صف کې ولاړ یم. یو حدیث مبارک درته ووایم درته. سبحان الله. منګه او تاسې پښتانه چې څه اورو سبحان الله سبحان الله، خو چې کله د عمل میدان راشي بیا زمونږ سترګې ړندې شي. یو شاعر وایي د عمل سترګې ړندې دي د هر د عمل سترګې ړندې دي د هر چا، واعظان کلی په کلی کور په کور دغه شان نه کنه. واعظان خو ارزېږي خو د عمل سترګې ړندې دي. الله دې زمونږ او ستاسې د عمل سترګې بینا کړي. محبوب علیه السلام مې فرمایي میندو خویندو او مشرانو کشرانو ټول دا حدیث مبارک وو. 7 نفر وتنان يحول وجوههم عن القبلة في القبر. محبوب فرمای چې د دې 7 تنانو مخ په قبر کې د قبلین ورخاته ته عذابن راتاو شي. عذابن خوشحالی کی بنی راتاو، عذابن براتاو. محبوب علیہ السلام فرمائی فذهبوا شارب الخمر د شراب خوسری مخ په قبر کې د قبلین ورخاته ته عذابن راتاو. دویم نمبر مدنی جانان میں فرمائی وشاہد الزور، سوک چی بنا حق گواہی کئی ددی سڑی مخبب قبر کے دا قبلینن ورخاتا تراتاوی. دریم نمبر سروری کونین میں فرمائی وآکل الربا، د سود خور سړي مخ په قبر کې د قبلین راتاوي. سلورم نمبر محبوب میں فرمائی وبائع البشری، وبائع البشری، سوک چې په بشر باندې پیسې اخلي، په بشر باندې پیسې اخلي. علما د دې مختلف توجیهات تعویلات بیانوي. اولنې نمبر دا توجیه بیانوي وبائع البشری، سوک چې په بشر باندې پیسې اخلي په بیه باندې مړي کوي. شته کنه اجرتیان شته کنه؟ الله مدې دغه ظالمانو نه وساتي. دویمه توجیه دا بیانوي څوک چې په بیه باندې د پیسو دپاره اغواګانې کوي. ماشومان تښتوي، مالدار خلک تښتوي، دومره پیسې راوړه. د دغه اغواکار سړي مخ په قبر کې د قبلې نن ورخاته ته راتاوي. دا خبره ضروري ده که ضروري نه ده؟ دریم نمبر علما دا توجیه بیانوي وبائع البشری، سوک چې په لور خور باندې پیسې اخلي، په لور خور باندې پیسې اخلي، د دغه مور پلار مخ په قبر کې د قبلې نن ورخاته ته راتاوي. میندو خویندو له پکار دي چې د واده په وخت کې پلار ته وایي داجي خیر دی سامانونه راله ډېر مه کوه، خیر دی داجي ماله ډېرې کپړې مه کوه،
زصد فاطمه الزهرا بیبی نه خسته نه یم زصد اغین اوچت مقام نه لرم چې هغه په یو قمیص کې چې نوې قمیص ورلا بیبیانو مبارکانو پیسې واچولي چا 1 روپۍ چا اتانی چا دوانی او خادم او غلام لې ورکې چې دا پیسې واخلا بازار للاړ شپدی باندې د نامی توپ جوړه راوړه غلام چې بازار ته لاړ په هغه پیسو باندې صرف یو قمیص وشو یو قمیص به باندې وشو اوس د جنج او د ډولۍ ټیم دی په دې وخت کې به ورله دا قمیص دا جوړه څوک جوړوي مشینګري اوزګاري نه دي میمونه بیبي کېناسته د محبوب علیه السلام په بیبیانو کې دیله د ګنډلو چل ورتله مشین خو نشته دی ستنې کې تار واچولو د مدني جانان لور مبارکې لري هغه قمیص زر زر جوړ کړ خو چې کله هغې ته اچولو په دروازه کې آواز وشو اے د پیغمبر خاندانا نن ستاسو دروازې له راغلی یم قسم دې کور کې مې د بیبي جامې نشته کور کې مې د بچو جامې نشته که تاسو کله جامې د زنانو پیدا شي که د نارینو پیدا شي ماله راکئ چې زه پې خپل کور کې زنانه راپټې کړم د فاطمه الزهرا بیبي په مخ لړۍ لړۍ اوښکې راغې هغه قمیص په بل غلاف کې بند کړه په بل رومال کې بند کړه خادم له ورکئ چې دا دله ورکړه او ورته ووایه چې په لارې باندې مه ګوره دا د امام الانبیا د لور مبارکې قمیص دی دا د خپلې بیبي له یوسه دا ماته د الله نامه واغېسته نو خور بیبي له پکار دي چې پلار ته وایي داجي خیر دی ماله ډېر داجونه مه کوه ماله ډېر سامانونه مه کوه خو زما د خاوند د کور نه زما په سر پیسې ما خله په دې الله او زما محبوب خفه کېږي محبوب مې فرمایي وبائع البشري څلورم نمبر هغه سړی به په قبر کې پړ مخې پروت وي چې د هغه د لور خور په سر باندې د خاوند او د هغې د سکر خواښې نه پیسې اخلي الله دې موږ په دین مین کې امین ووایه تاسو ته ما دې پورې دا خبره وکړه چې که قرآن شریف کې د لور خور برخه راشي ورکوئ به نو تاسو ویل او ورکوو به قسم په خدای چې زکات دې ورکه مال کې به دې برکت راشي څه به راشي لور خور له دې برخه ورکه الله تبارک وتعالی به دې په دغه لږ جیداد کې برکت واچوي او که نه زامنو له ورکې او لور له نه ورکې چې د دې لور خاوند مې پردی دی نو دې زوی سره خو دې داسې بګوه ناسته ده چې هغه دې خدمت نه کوي که کوي جي هغه هم درله یو پیلی چای نه راوړي نو چې زوی له ورکې دغه لور دې د دې له م ورکه چې الله او د الله محبوب درنه خوشحاله شي تاسو ویل عمل به پې کوو الله دې پې مالم توفیق راکړي او تاسو له